الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدقت يا رب العالمين. دی آیات کې الله رب العزت دې سر کې فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وی هر هغه وخت کې چې موږ وویل فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم سیدنا آدم علیه السلام ته فسجدوا سجده وکړه د ټولو الا ابلیس مگر شیطان ونه کړله كان ودا شیطان من الجن د جناتنا ففسق عن امر ربه بس دی باغی شد خپل حکم دا ربنا دا رب دا حکمنا باغی شد بغاوت اعلان افتتخذونه آیات سنی سے دی شیطان لرا و ذریته اولاد دلرا اولیاء پا دوستانا من دون ما سوا زمانا اللہ رب العزت فرمائی وهم لكم عدو وحال داری چې دا شیطان ستاسو دشمن دی خواه بئس للظالمین ډیر بد دی د ظالمانو دپاره بدل چې د الله رب العزت په مقابله کې په بدله کې د چا سره دوستانه کوي د شیطان لعین مردود سره خبره دا ده په دې کې مخکې خبره تېره شوې ده الله رب العزت حکم وکړو فرشتو ته چې تاسو سجده وکړئ آدم علیہ السلام ته فسجدو ټولو سجده وکړله خو اوس دا حکم دی کې یو څو مسایل حکم ډایرکټ په ډایرکټ کم دی کوم چې ذکر راځي نو د فرشتو راځي ورسره د جناتو ذکر نشته ځکه چې کم دی کې مشهور داسې خلک وایي پلان کې راغلي نو چې د هغه څومره تابعداري مثال په طور یو ځای ته مولانا صاحب راغی عمران خان راغی اسفندیار ولی راغی رسول خلک وی اسفندیار ولی صاحب راغی عمران خان صاحب راغی بلاول بټو صاحب راغی مولانا صاحب راغی خدا نه وی چې بای هغه سره مخکې وروستو دومره نوکران راغلي هغه سره چې دی دا پلانکي وزیر هم راغلی دا ځکه چې د خلکو په ذهن کې هغه لوی کس یاد شي بس لاندې عمله کل په کلیه لاندې خلک یاد شي نو اصل حکم ټولو ته خو چونکې فرشتې یادې شي نو چې کوم یې تابع وو هغه پکې ټول په خپله نو نور چې کوم تابع وو جنات هغې هم سجده وکړله الا ابلیس مګر د دې چې کوم مشر و ده سجده ونه کړه داسې پکې یو وجه وکړي ده سجده ونه کړله کان من الجن دیو د جناتو نه استاد محترم رحمه الله تعالی رحمة واسعه نور الله مرقده هغه به وي چې هسې پکې خلکو کیسې ویښتې چې دی د جناتو نه یا د پښې بس چې الله وی کان من الجن دیو د جناتو نه ففسق
دی باغی شو ان امر ربه د حکم د رب خپلنا اوس افتتخذونه آیا تاسو نیسئ دلاره و ذریته او اولاد د دلاره اولیاء په دوستۍ نو دوستانه به د چا سره کې د الله رب العزت سره به کې ګوره موږ تاسو د یو دلته قرآن کې راځي چې تاسو دوستانه د چا سره وکړئ د الله سره او مونږ چې دې محبت او مینه الله د چا سره وکړي د الله سره وکړي د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وکړي نو معاشره کې وګورو د مونږ هلکه پلان کې مې ملګری دی پلان کې مې دوست دی وایو داسې که نه وایو پلان کې مور او پلار سره د چا مینه ډېرې د چا څه د چا څه نو دا مینې چې دا محبت چې دا ملګرتیا چې دا چې کله تابعي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوړل شوي شریعت نو بیا دا د هغې کیسه ده ځکه الله حکم دی چې د مور او پلار تابعداري وکړه اوف قدرې ورته مه وایه دکه شان چې دی نو الله رب العزت فرمایي تاسو محبت وکړئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره الله فرمایي وکونو مع الصادقین تاسو د رښتونو خلکو سره کښېنئ حدیث او داسې راځي په کتابونو کې المرء مع من احب حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا سره د محبت په قیامت کې هم د هغه سره پاسي بل کتابونه لیکي المرء علی دین خلیله انسان چې دی د خپل ملګري په دین باندې نو دا د همنشیني د خوشحال سره کېني یو څو کاله دا د غره خټک بواله شاعران شي د همنشینۍ خو لوی اثر دی نو د دې وجې د همنشیني دغه ناسته پاسه ملګرتیا که تابع وي د اسلام د قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا نور نه علی نور دی او که دا تابع نه وي نو بیا دا کیسه روانه الله فرمایي وایي ټولو سجده وکړله نو ستاسو دوستانه باندې نیسئ شیطان افتتخذونه تاسو نیسئ دلته و ذریته او اولاد دلته نو دا د ولاد امام شافعي رحمه الله نه تاسو چا دې تاسو که خلک زری تاسو کوي وی هل شیطان امرات آیا د شیطان خزشتا نو د غریب جوړول د نو کړی چې تاسو کوي دغه دا کسان بیا دې کوم کې هغه بیا په منډه یا بیا تاسو نه کوي نی هل شیطان امرات یا د شیطان خزشتا نو هغه لومړی خپل جواب ورکاو دین نزالک عرس لم یشهدوا دا داسې وانه چې زه پکې وی زی په ډولۍ کې نو نظر رسوم یا یو کس نه چا تاسو کې د آدم علیه السلام نکاح چا کړی سی ورته وی د آدم علیه السلام نکاح چا کړی هغه دې زما د پلار چا تړلی و یا هغه ورته چې ما ته څه پته وی چې تا ته دې پته نشته ما ته د خپل پلار پته نشته د آدم علیه السلام دومره لرې دی چې د هغه نکاح چا تړلی دا خلک بس لګیا یې کیسې بیسې جوړو نو هغه ورته ذلک عرس لم یشهدوا دا داسې واده چې زه پکې حاضر بیا ورته وایي وی ان اخذ بیا د شیطانانو کې جناتو کې بلا اقسام دي احکام المرجان فی احکام الجان یا امام سیوطي رحمه الله په خپل مستقل تصنیف لیکلی تاریخ جنات یا د احکام المرجان فی احکام الجان دا ځان د اردو کې ترجمه شوی دی اردو کې دا دواړه نور به مستقل کتابونه خیر دی ورته څه خبرې کوي دا بعضې یادوي نور د دې خپل قسمونه درې پکې غړ قسمونه بیا دا نه بله کیسې ورته ان اخذ فخذة الیمنى فی احد فخذة الیمنى ذکر وفی الیسرى فرج ورته وایي د ده دپاره چې دی یو د ښی په دون چې دی او ګس نو په یو کې چې دی د سړي اله ده او په ګسه کې چې دی دا د زنانه اله ده او بیا ورته وایي فهو ینکح بهذا فبهذا نو دا د یو بل سره وجنګوي دغه علي چې کله وجنګوي له کل یوم 10 بیضات او 5 بیا د ده دپاره هره ورځ چې دی یا د ورځې 10 اګیچي او یا 15 اګیچي یا د ورځې 10 اګیچي نن کلیوالو کې هم ورته یادې چې تپوس کوي موشي کاکا نو شیطان څنګه پیدا کوي ورته وایي الله دې وبخښي ورته وایي دا دی یا 10 اګیچي یا 15 اګیچي او بیا د هرې اګې نه اویا شیطانان پیدا کېږي د هرې اګې نه اویا شیطانان پیدا کېږي مطلب د امام شافعي صاحب یوه خبره ده امام قرطبي رحمه الله را نقل کړې ده بعضې خبرې چې خوا دې خوا شي غلام حضر شیخ صاحب وغیره وایي چې دا د معلومې نه ته چې د عجایبات به کم ځای کې هغې کې پسې تفسیر قرطبي کې ګرځي او بعضې نور تفاسیر وکړي لکه وایي ما ته چا ووایي چې د جولاګي دا جال دی چې دی دا په دغه کې په کورونو کې نو دې سره سپېرهتوب راځي ما ورته چې صبر وکړه
وایي چېرې دا به کوم ځای کې مې لوی شي قرآن آیات ته مې ذهن نه چې ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت وایي چې اوه امام قرطبي رحمه الله به نقل کړي. بیا مې ورپسې وکتل نو د علي رضي الله تعالی عنه روایت و چې په کوم کورونو کې د جداګي دا جالي او دا صفا کوي نو په دې کې سپېرتوب راځي. خیر داسې بعضې خبرې نو ده ورته دغه خبره وکړله. بیا دوی ورته وایي چې د هغه دپاره د هغې نه اویا هګۍ راوځي. نو بیا د کاکاګان ته تاسو ورته پته مه شئ چې دوی بچې دوهیت چې نو خبره دا ده. بیا د شیطانانو علماو څه قسمونه لیکلي ما درته نورو قسمونه ډېر دي. یو پکې دی ظلمبور ورته ویلی شي. ظلمبور دا د صاحب الاسواق درته ویلی شي. دا په بازارونو کې چې د ده ډیوټي لګېدلي ښه دا رامیتوبونه دا څه چې دی په حاشیې دا په بازارونو کې صاحب الاسواق والا چې کمي ظلمبور ورته ویلی شي دا دی خوری. دویم نمبر ورته دویم نمبر چې هغه ته صبور ویلی شي. صبور دی دا کوم چې مړ وشي د ده په پسماندګانو باندې پروت دی د چا په ملا باندې د چا په خېټه د چا په کم دی دی لګیا یې څوک مخونه شو کوي څوک چې دی د الله نه ګیلې کوي څوک چې دی دا ګریوانونه سري کوي د ده دا ډیوټي چې دا خلک د الله نه ګیلې وکړي دا مخونه وشو کوي دا ډیوټي دی ارامي ته راولي. او درېیم نمبر چې دی اعور دی د ده چې دی کار دا ابواب الزنا والا دی د زناګانو لارې کولاوي مختلفې لارې هیلې بهانې بیا تلبیس ابلیس والا امام جوزي رحمه الله ورپسې ګوره هغه پکې څه اقسام لیکلي دا خو خیر قرطبي امام قرطبي رحمه الله وغیره دي یا نور کتابونه خو ما درته ویل ورپسې بیا ګوره اعور نو دی بیا چې دی بل دی مسعود دا مسعود چې دی صاحب الاخبار دی دا زړې ښځې دا کیسې میسې نه یا بوډاګان چې پخوانۍ کیسې وي د ځان نه جوړه کړي لیلا مجنون چې د هغې ستوري جوړ شوي دي اسمان ته ختلي دي بیا راپریوتي دي بیا کوږ شوي دا ډیګری ډیګری یو څه بل څه دا ګاډې وړې کیسې دا د ده کاري ښه دا دې خلکو له په دې ذهن کې وره چې هغې غریبانانو نور څوک هم دا کیسې راټیکې کړي. او سخر چې دی سخر دا بیا یو شیطان دی بل یعنې شپږم نمبر هغې ته ویلی شي ابیض دا د پیغمبرانو سره دا د پیغمبرانو سره او البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم نو د هغه په باره کې مشکات شریف حدیث دی دوه قسم الفاظ راځي علما چونکې هغه لفظ دغه بینی د خو زبر زیروس کیسې پیسې نو هغه د هغې نه دواړه قسم الفاظ راځي یا د قد اسلم او یا د قد اسلم. نو که قد اسلم شي نو یقینا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شیطان چې کوم یعنې هغې سره و هغه اسلام راوړی مسلمان شوی او یا قد اسلم یقینا دا کوم شیطان چې و دې تابع کړی شوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو هغې ابیض نومي. بل چې دی سحر د بعض علماو چې کومه دا رایه ده چې د سلیمان علیه السلام نه ګوته پټه شوې وه ګوتمه نو هغه وایي چې دا دې قسمه شیطانانو پټه کړې وه سحر والا چې کوم. بل دی ولهان نومي شیطانان چې دا په د ودس کې وسوسې چې چا ته وایي چې مڅه درنه پاتې شوه چا ته وایي چې خپې دې سمې ونه وینځلې ولس پېرې ولیده چا ته پنځه پېرې ولیده دا مختلفې وسوسې چې په ودس کې راځي ته ولهان ویلی شي. او بل چې دی عقیش یا خنزیر دواړه نومونه استعمالي دا په مونځ کې تا ته وسوسې درچي مختلفې وسوسې دا چې خپله ډیوټي ده کاکا. یو مره چې ده دا د ډولکي ملکي والا نه تاسې ورته کله ورته دا وایي دا پلانکي شي والا ډوګرې ولګوه دا پلانکي ولګوه ډیګرې ولګوه دا چې د دې په دې اوبو باندې ناست شیطان ورته تکړه شو ورته سم ورته وویل نو دا ده ته مره ویلی شي دا د ده چې کومه لښکر وي کومه عمله ده دا ټول په مره نوم باندې یادېږي. او بل دی خفاف دا په صحراګانو کې کوم انسان روغ شي نو دی ویله چاته د انسان په شکل راشي چاته یو څه بل څه دی ورته چې لار داسې نو دی ورته داسې وکړي چې په دې طرف ځان د ده کار دی چې انسان ته په څه طریقه تکلیف میده وشي دا خفاف. او بل دی غیلان نو دا صاحب الشراب دا کم خلک چې په شرابو باندې مسلط کوي یا په شرابو غیلت پرتي دا په دغه باندې د دوی ډیوټي. او بل دی متقاضي متوقع فی الریا دا چې کوم خلک په ریا کې اخته کوي نو دا د دې قسمه شیطانانو کاري دی په ریا کې اخته کوي دا تقریبا 15 قسمه عام طور جوړېږي نور پکې بیا بعضې غټ قسمونه دي بعضې واړه دي الله دې ته وساتي. الله رب العزت فرمایي افتتخذونه آیا تاسو نیسئ دین دلاره وذریته او اولاد دلاره اولیاء په دوستۍ باندې من دونی ما سوا زمانا وهم لکم وحالان جستاو دا پارا دوی عدوون دشمنان دی بئس للظالمین دیر بدل ظالمان دا پارا بدلا
بدله چې کومه ده یعنې د خدای په مقابله کې د دې دوستانه ډول ډېر بد دي. ما اشهدتهم موږ نو حاضر کړي دوی لره. الله رب العزت فرمایي ما نو حاضر کړي دوی لره. دې څه تاسو دا وایئ له خدای سره شریکان ګرځوئ. ما خو دې د سره حاضر کړي نو. خلق السماوات په پیدا کولو د اسمانونو کې والارض و د ځمکې کې ولا خلق انفسهم و نه په پیدا کولو د دوی د همجنسو کې نه چې د دوی په شان څوک جوړول یا دې پیدا کول. ما خو د دې نه په هغې کې هم تپوس نه دی کړی. نو ما دا دوی چې تاسو ما سره شریکان جوړوئ نو الله رب العزت خو داسې ذات دی لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له لا ند له ولا ضد له ولا جد له. الله رب العزت لره خو شریک نشته. الله رب العزت سره څوک مقابله نشي کولی. الله رب العزت لم یلد ولم یولد ذات دی. نو سیدہ اللہ رب العزت فرمائی ما اشهدتهم ما نو حاضر کړي دوی لره خلق السماوات په پیدا کولو د اسمانونو کې والارض و د ځمکه کې ولا خلق انفسهم او نه په پیدا کولو د دوی کې وما كنت نه یم زه. الله رب العزت فرمائی نه یم زه متخذ المضلین نیسونکي ګمراه کوونکو لره عضدا امدادیان. الله رب العزت فرمایي چې زه داسې ذات نه یم چې زه دې وګرځم عضدا سره کې ویلی شي مټو ته. خلک وایي ځان له مټې مضبوط یم. الله وایي زه په دې خپلې مټې نه مضبوطوم. نو مطلب یې دا دی مراد دې دا دی. الله رب العزت فرمایي چې زه په دې باندې خپل ځان نه مضبوطوم. الله رب العزت فرمایي چې زه دې ځان له امدادیان نه ګرځوم داسې قسمه خلک. وما كنت نيمز متخذ المضلين نسنكي گمراه کوونکو لرا عضدا فامدادیان سرا یا امدادیان ويوم بها ورځ باندې یقول چې وبوي الله رب العزت نادو آواز ورکې راوبلې شرکای شریکان زما. هغه څوک چاته چې خدایان وي چې دا د الله سره شریکان دي الله ورته شابو سبیل آواز ورکړي د قیامت په ورځ ورته وي خان ورته وي نادو آواز ورکړي راوبلې شرکای شریکان زما. کوم شریکان؟ الذين هغه زعمتم چې تاسو ګمان کوو په هغوی باندې فدعوهم بس دې به راوبلي هغوی لره بس دې به راوبلي هغوی لره فلم يستجيبوا لهم بس هغوی به جواب فلم يستجيبوا بس جواب به ورنکړي هغوی لهم دیوتا وجعلنا وبغرزو منگا بینهم بمیند دیو کی موبقا محلک خندق یا کندا دا ټول د مرادات دي شي. الله رب العزت فرمایي د دې په ځای کې په ماس کې به هلاکت او بس هلاک بشي کیسه به ختم شي لګیا وي او وجعلنا بينهم موبقا. الله رب العزت فرمایي د دې په ماس کې به خندق وګرځو دا جهنميان بیا خپل تبدیل لري د چا بلاند ته کوي د چا بر د چا سره د چا سره لاندې ساتي. ورأى المجرمون النار وهل كانت دا مجرمان اور لرا. الله رب العزت فرمای ورأى المجرمون وبوی دا مجرمان النار اور لرا فظنون دی بګمانو کی. نو خبره دا ګوره خبره دا شیطان شروع ده او بیا ورپسې الله د جهنم د ترکیب ذکر کوي او بیا ورپسې د اور ذکر کوي. الله دې وساتي. خبره دا ده چې الله رب العزت ګوره شیطان چې څومره عبادت کړی دی بعضې کتابونه داسې دي ښه بعضې هغه وایي چې په ځمکه باندې داسې ځای نه دی خالي پاتې چې په هغې باندې شیطان یعنې عبادت نه یې کړی په هغې باندې شیطان عبادت نه یې کړی. او بعضې کتابونه لیکي چې صرف د بسم الله د لیدلو دپاره چې په یو کوټه کې بند و چې زه دا ویرم چې دې کې څه دي 1000 کاله په یو وخت په عبادت کړی او چې کله د الله د یو حکم نافرماني وکړله نو الله مردود وګرځو. نو دغه شان الله رب العزت تا ته ذهن کې درچې چې ګوره دا مونږ چې بار بار د خدای نه سوال کوو په مانځه کې چې اهدنا الصراط المستقیم بلا خطرې درته متوجي چې خدای پاکه په دې سمه لار باندې استقامت را نصیب کړه په دې میټینګ پاتې کا. ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو بنده باندې عمل کوي تر دې پورې حتی شبر چې د ده او د جنت ترمنځ به 1 فاصله پاتې شي. څومره 1 تقدیر به پرې غالب شي. داسې کار به کوي چې د هغې د وجې به خدای د همیشه دپاره د جهنم وګرځي د همیشه دپاره به داسې نه کافر به د دنیا نه شي
یو ګناهګار نه وړه ګناه یو څه نه کافر به د دنیا لاړ شي همیشه به جهنم ته ځي الله نو ساتي یو کس به بد عملی خلک وایي که نه تبلیغ والا چې د 100 کالو بوډا دا کلمه وایي نو خدای پاک ورته جنت نصیب کړي اصل د 100 کالو یو چې څومره ګناهونه کړي حدیث کې راځي وایي اخري یو تر دې چې د دوه د جهنم ترمنځ به یو لیش فاصله پاتې شي او بیا په تقدیر غالب شي داسې څه کار به ته وشي وغیره چې هغه به د اسلام طرف ته راغب کړي کلمه به وایي او تر دې لکه دا اوس تېر شو اوس د غالبا سیالکوټ ته کوم ځای کې د 76 سالو یا د 100 کالو قادیاني چې دي اخري وختونه لري نه بس لږ وخت بس بیا چې دی وفات شو کلمې یو مسلمان شي دا اوسنۍ خبره هم تېرو خبره مسلمان شي قادیانیت یې پرېښوده لعنت یې پرېښود نو خبره دا ده چې د جهنم او د ده ترمنځ به لږ ځای پاتې شي یو لیش او بیا به ده باندې تقدیر غالب شي اسلام به راوړي مسلمان به شو جنت به همیشه دپاره ځای وګرځي الله دې جنت زمونږ ځای وګرځوي الله اسلام را نصیب کړی دی الله دې استقامت را نصیب کړي په دې مه غاوېره کېږي په دې فخر وکړې خو فخر په دې انداز چې الله ربالعزت خپل کړي خدای یقین وکړي ورنه که الله راټیک دی بیا هېڅ هم نشي کولی نو د الله ربالعزت سکول شکر ادا کول پکار دی خپل ځان قرآن ته رانږدې کول پکار دی خپل نسل او قرآن باندې پوهول دی قرآن ته رانږدې کول دی منځونو ته رانږدې کول دی الله یې توفیق راکړي ورأى المجرمون النار او بویل دا مجرمان اور لرا فظنون دی بگمانو کی انهم چی یقیناً دی مواقعوها واقع کی دن کی دی پدی کی بیوتن کی دی پدی کی ولم یجدو او ونمومی عن هذا دیون مصرفا زید تیختی یا زید گرزیدو دی دا دینا بیانشی واپس کری زید گرزیدو دا واپس کری و بیانوی ونبجوهم جسده ولم یجدو او ونمومی عن هذا دینا مصرفا زید تیختی اللہ رب العزت تم دو نبجی